الله صلی الله علیه وسلم یو موقع کې رسول الله فرمایي وی زما مثال پشان د یو کس دی چې یو ځای کې اور بل شوی دی او هغه لاره کې ولاړ دی او دا پتنګان راځي دا اور د پاره چې راځي شموله وی دا په دې اور باندې ځان سیزي وی هغه کس ولاړ دی او دې ته شړي چې یاره دې خو پوهېږي نه وی زه هم هغه کس یم تاسو چې د کوم کفر کوئ کوم شرک کوئ کوم د دین نه لرې تاسو د جهنم په اور ځان سیزئ او زه ورته ولاړ یم زه به ورته کوم زه ستاسو خیرخوا یم زه څه یم ستاسو خیرخوا یم نو پیغمبران چې څومره دي دا د امت خیرخواهان دي غواړي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به هر وخت دا غم او درد چې دا خلک ولې اسلام کې نه داخليږي دا خلک ولې ایمان نه راړي دوی ولې اسلام نه قبلوي دوی ولې قرآن نه مني دغه غم او درد به رسول الله هر وخت په دې فکر کې وو چې دا ټول خلک د اسلام کې داخل شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی وحی نازل کړ ځان موجنا هدایت دا زما په لاس کې دی ستا کار او ډیوټي خلکو ته پیغام رسول دي نو چې کله امت یو پیغمبر د امت هغه مهنت شروع کی بیلالچ شروع کی د خلکو خیرخوا وي خلک دین ته مرابلی او د هغه په مقابله کې امت هغه مخالف جوړ شي او بیا داسې مخالفت نه چې نه منو یو سړی وي یو خبره ته وکي وي یاره بس نه منم سیټ ته لاړ شي هغه ځان له خبره ده او کته یو کار اراده وکي وای چې دا کومه او یو کس راپاسي وي زی منم نه او هغه ولګي او استاد داسې مخالف جوړ شي چې تاسو سره جګړه ته تیار شي او ځان خپل ډله جوړ کړي او په هر محاذ په هر موقع کې ستامه خوي دا انسان باندې ډیره ګرانه وي بیا نو رسول الله مخالفین داسې نو چې پیغمبر علیه السلام دا دعوت ورکړ چې ګوردا تاسو چې دغه مبتانو عبادت کوي دا ورسره شي کول یو الله کوي ا دې وی زبل من خپل منو تخپل کوا داسې نو بلکې د پیغمبر علیه السلام وینا سره دا مخالفین داسې یو جماعت جوړ شو چې په هر موقع کې دوی کوشش داو چې خلق د رسول الله نه واړي د رسول الله باندې بچا ایمان راړو هغه به کمزور غلامانو کوشش به دا چې دوی له څومره تکلیفونه او سختۍ ورکو چې دوی ایمان پرېږدي په هر الله په هر ځای کې را خلق کېنول چې مکی ته خو د بهر نه خلک راځي د عمرو دپاره راځي د تجارت دپاره راځي پام کوئ چې کوم یو کس مکې مکرمې ته رادننه کېږي نو په لاره کې ولې دا غوږونه ډکوئ د دې خبرې چې ګورئ پام کوئ مکه کې یو کس ته چې ته د هغه په خبرو کې رانه شئ ژبه یې ډېره نرمه ده نو که چېرې دا ته څه خبره وکړي زموږ د دې خدایانو خلاف نو له مخکې نه مو دله ذهن جوړو پوهه کوم چې ګوره ونه منئ نو د رسول الله مخالفین داسې نو خبره مې دا کوله چې مخالفین داسې نو چې هغه یې بس موږ ته نه منو سایډ ته کېناستېدل بلکې سایډ ته نه شو مخالف د رسول الله ته ودرېدل او په هر موقع کې د رسول الله مخالفت کوي صحابه چې کم ایمان راړي هغه تنګوي هغې له تکلیفونه ورکوي او دغه رنګې کوشش یې دا و چې څومره تکلیف زموږ نه رسېدی شي چې رسول الله ته ورسو او واقعات موږ اورېدلي دي که نه ابو جهل دی دا ټول ناسو وی څوک وایي چې پلانکي ځای کې اوښئ هغه لرې او که پریوان دی هغه راوړي په رسول الله مبارک کې یو ظالم پاسېد او لاړ راغې کېښود نو د هغې دې حد ته رسېدلي وو نو الله آیاتونه نازل کړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به انتهایي خفه کېده په دې باندې ګوره چې زه د خلکو خیرخوا یم خلک دین ته رابلمه او خلک زما نه لرې وځي او خلک زما مخالف جوړېږي او الټه په ما اعتراضات کوي په ما اعتراضات کوي نو الله آیاتونه نازل کړو ورته وایي فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک وضایق به صدرک شاید چې ستا سینه په دې تنګه شي ستا خبرې په تا بوج شي پس کومه خبرې دی تا باندې قسمه قسم اعتراضات کوي اعتراضات څه کوي کله وایي یاره چې تا سره ډېر مال وی نو ډېر خوند به یې کوه موږ به ته منلی وې چې تا سره خزانې وې د پیسو نن موږ وایو یاره هر کار په پیسو کېږي او واقعي کې یو غریب سړی چېرته خبره وکړي یو غریب وي نو د هغه خبرې له څوک توجه هم نه ورکوي مړه که هغه ډېره قیمتي خبره کړې وي پرېږده دی او که خان کاکا غول هم وخوري که نه نو موږ به خلک وایي یاره بس دی ټیک وایي دی ټیک وایي ولې زموږ په زړه کې د پیسو قدر دی د پیسو عظمت دی نو سمې ته موږ غلطه وایو او غلطه ته بیا سمه وایو نو الله تعالی وایي شاید چې دا خبرې په تا بوج شي ولې دی وایي چې تا سره پیسې وې نو فلولا انزل علیه کنز که به سره خزانې وې د پیسو د سرو زرو د سپینو زرو همدغه رنګې د نورې خزانې در سره وې نو موږ به په تا ایمان راوړی نو تا سره خو څه شته هم نه بل اعتراض څه کوي او جاء معه ملک
بله خبره دا ده چې ته ګوره کم از کم مشر او لیډر خو هغه پکار چې د هغه کارکنان هم ډېر وي، د هغه ملګري هم ډېر وي، د هغه ډله پره هم ډېره وي. نو چې تا سره کم از کم فرشتې راغلی وی خو دا ځای ډک وی، مونږ په خپلو سترګو لیدلی وی چې او د الله پیغمبر دی او دی وایي چې د الله د طرف نه وحي راځي او جبریل علیه الصلاة والسلام راځي او دا ملک د فرشتو ډک وی او ملګري دې ډېر وی، نو مونږ به ته منلی وی. نو څوک خو ښکار هم نه، فرشتې هم د سره نشته، خزانې پیسې هم د سره نشته، نو مونږ تا څنګه ومنو؟ نو پیغمبر ته الله وایي په دې سینه مه تنګوه، دی فرمایشي معجزې غواړي، دی دین کې ځان له آسان لټول غواړي. بعضې کس وي دین کې سمه اسانه خبره منم او چې کومه ګرانه راشي نو هغه بیا سیټ ته کېږي. نو الله وایي دا خبره داسې نه ده، بلکې ستا کار ای پیغمبر دی ته ووایه دا تاسو چې کومې خبرې دا خبرې کوئ دا ځان سره سنبال کړي، زما ډیوټي کار دا نه دی، زما ډیوټي الله وایي انما انت نذیر، ته یارونکی، ستا عمل او ستا کار او ډیوټي صرف او صرف دا ده چې خلکو ته زما پیغام ورسوه، خلک د قبر نه ویاروه، خلک د عذابونو نه ویاروه، خلک د جهنم نه ویاروه، خلک د سختو نه ویاروه چې دوی دا شرک پرېږدي، دوی دا ګناه پرېږدي، دوی دا سود پرېږدي، دوی هر قسمه ګناه پرېږدي. نو ای پیغمبر ستا ډیوټي او ستا کار صرف او صرف همدغه ده چې خلکو ته خلک ویاروه زمانه. او ته ما د دې دپاره نه یې لېږلی چې پلانکي ځای کې به کاکا پاسي و یاره دا کار پکار دی، نو ته به وایې ها دا خزانه پیسې داسې او دا دوی کومه خبره کوي نو ته به وایې ورګه دا دله راوړم، د دې دپاره ما ته نه یې لېږلی. دوی به خپل اعتراضات کوي، دوی به خپلې خبرې کوي، خو ستا کار او ستا ډیوټي چې ستا په ذمه ما کوم ایښی دی پیغمبر هغه به نه پرېږدي، هغه ډیوټي ستا سره خلک یېروه، خلکو پسې وګرځه، خلک دین ته راوله، خلک د آخرت نه ویروه. او بیا ورپسې الله دې اعتراضات کول نو موږ له دا معجزه پکار ده او دا کله د ویرې مکه کې اوبه نشته نو داسې یو نیر پکې تېر کړه. الله ته ووایه نو څه ګرانه خو نه ده، الله پاک دې موږ له یو نیر تېر کړي نو بس موږ به پکې ایمان راوړو. نو کله به وي الله سره خو خزانې ډېرې دي که نه، نو خدای پاک ته ووایه چې دا مخامخ چې کوم غر دی د احد دې د سرو زرو کي نو بس ایمان راوړو که نه. نو الله پیغمبر ته وایي دا دوی چې کومې خبرې کوي دا د دوی ځانه کوي، ستا ډیوټي بس دا کار دی خبره ورته ورسوه، بقیه دی پرېږده. او که خامخا دی معجزې غواړي دی وایي چې یو معجزه راوړه نو موږ ایمان راوړو، نو دی در ام یقولو نفترا، دی وایي چې دا خبرې ته د ځانه کوې چې کوم پیغام زه راوړمه پیسې دا پکې ولګوه، چې کوم پیغام زه راوړمه نو دوی وایي دا خبرې ته د ځانه کوې، نو تا ته خو دوی ته خو ښه معلوم وي چې چا سره ناست شوی نه استاد دې نشته لیکل نه درځي، نو چې ته امي سړی لیکل تاله نه درځي نو آیا دا دومره قرآن چې ته دوی ته بیانې دا د کومې غاړې راغی؟ او دا خبرې پرېږدوئ. الله ورپسې وایي قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. چې دوی معجزې غواړي د ستانه نو دوی ته وایي دا یو معجزه خو مې قرآن راوړی دی که نه، د قرآن مجید په شان بله معجزه شته نه، معجزه مې راوړې ده د الله کتاب دی. نو ځئ تاسو راپاڅئ، تاسو راجمع شئ، تاسو عرب یئ، په فصاحت او په بلاغت هم پوهېږئ، د عربۍ په ګریمر هم پوهېږئ، په هر څه پوهېږئ، ټول راجمع شئ، لوی او واړه او ښځې ټول نر راجمع شئ. او بل ځای کې الله تعالی ورته وایي تاسو خو څه کوئ دا پیریان هم ځان سره کوي، دنیا کې انسانان هم دی زمونږ په شان چې مخلوق دی یو بل مخلوق دی چې هغې ته پیری وایي جن ورته وایي، نو دا هم په دنیا کې اوسېږي. نو دا ټول راجمع شئ یو ځای کښېنئ مشوره وکئ یو بل نه امداد واخلئ او په شریکه د دې قرآن یو مثل لاړئ. ځئ تاسو وایئ معجزه نو دا معجزه مې رالېږلې ده که تاسو کومې ومنله؟ کله مو ومنله، کله مو دا خبره وکړه چې دا قرآن حق دی، نو ځئ راجمع شئ بل مثل د دې قرآن راوړئ. الله وی لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، که دی د یو بل مددګار هم جوړ شي دی د ورځ تر قیامته پورې د دې قرآن مثل نشي راوړی. نو په دې آیت کریمه کې الله تعالی ورته وایي قل فأتوا بعشر سور مثله، ای راجمع شئ لس سورته راوړئ. ځئ دا خو بل سورتونه دي 114 سورته دي، ځئ واړه په شریکه باندې یو لس راوړئ که نه. نو بیا غلیو نو بل ځای کې ورته الله وایي ولو آیه، ځئ په شریکه باندې یو آیت راوړئ، په شریکه راجمع شئ د قرآن په مقابله کې
په فصاحت او په بلاغت کې د قرآن مجید مقابله کې یو آیت راوړي الله تعالی وی چریم نشي راوړي نو الله فرمای قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين کچره تاسو په دې خپل دعوه کې رښتینی نظر میدان ته شي الله وی چریم نشي کوله نا الله اخر کې الله اعلان کوي فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله کہ اے پیغمبر دی خلکو تعالی جواب در نه کو در کولم نشي چریم نشي در کوله چې موږ د قرآن مقابله کو چریم نشي در کوله نو چې در نه کنه پوهه شې چې انما انزل بعلم الله چې دا قرآن د چا د طرف نه نازل شوی دی د الله د طرف نه د چا د طرف نه د الله د طرف نه نازل شوی دی او اخر کې الله وی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها دا ټول خبرې خو ما د دې لپاره نازل کړي دي دا قرآن مې د دې لپاره نازل کړی دی چې ژوند او زندگی تاسو د قانون مطابق تیر کړئ او دنیا کې هم تاسو د چین او سکون ژوند درکم او آخرت کې هم درکم خو چېرې تاسو دا نه غواړئ د دنیا او د آخرت خیر نه غواړئ او صرف دنیا غواړئ دنیا د آخرت خیر نه غواړئ څه غواړئ صرف دنیا غواړئ نو الله وی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم لا ينقصون چې څوک صرف دنیا غواړي د دنیا زیب و زینت غواړي پیسې غواړي ګاډي او بنگلې غواړي او د آخرت غم ورسره نشته د قبر غم ورسره نشته د الله د خوشحالولو غم ورسره نشته صرف دنیا کې نه دنیا پکار ده د دنیا میں خوشحالی پکار دی د الله وی دنیا کې کم عمل کې کم کار کې نو کمې بدن کېږي چې څه دي دنیا کې کم کارونه وکړل د خیر ښېګړې کارونه دې مو وکړل د هغې په بدله کې هم د دنیا در کوم هر څه به در کوم نقصان به دې نه کېږي خو نقصان به دې د څه وشي د آخرت وشي مسلمانانو ورونو بایګانو الله موږ له ژوند راکړی دی زندګي راکړې ده دا واقعات او دا قرآن او دا قصص د دې نه ډک دي د مخکنو امتونو دا واقعات موږ تاسو بار بار اورو چې موږ تاسو د دې نه سبق واخلو دا څه دپاره الله بیانوي موږ تاسو په دې واقعاتو په دې قصصو کې څه عبرت دی زما او تا دپاره دا عبرت دی چې ګوره موږ هېڅ هم نه یو زموږ نه په طاقت په قوت په دولت الله قومونه مخکې تېر شوي دي هغوی څه نه دي کړي نو هغوی په لاس څه نه دي راغلي نو نامراده د دنیا نه تللي دي الله تعالی وی همیشه د پاره د جهنم خشاک دی نو کومه ہوتا اوس ځان سر سوون وړو کومه ہوتا آخرت له سوون کو الحمدلله ایمان مروړی دی مسلمانان یو او اسلام چې زما استانه سغواړي اسلام او مسلمانی زما استانه سغواړي چې هغه په خپل ځان کې راولو په خپل بدن کې راولو په هر موقع په هر محاذ او هر ځای کې په خپل زړه کې د الله نه یاره راولو نو چې کله موږ یریږو د الله نه نو بیا به زموږ سترګې ګناه نه کوي زموږ لاس به ګناه نه کوي زموږ سوچ به غلط نه وي زموږ ارادې به غلطې نه وي زموږ خپې به غلط ځای ته نه ځي حقیقت کې که موږ تاسو وګورو د مسلمان د زړه نه د خدای یره وتې ده د مسلمان د زړه نه د خدای خوف وتې دی او دا غم نشته دا درد نشته چې یاره الله به راسره حساب کتاب کوي نو الله له به څه جواب ورکوم موږ وایو به دنیا ده نو چې څه مو وکړله که حرام مو وخوړله که سود مو وکړو که رشوت مو وکړو که غلا مو وکړله که هر څه مو وکړل که ظلم مو وکړو که زیاتې مو وکړو بس زه ضرور یم زما نه به هېڅوک تپوس نشي کولی او ظالمه که ستا نه دې دنیا کې څوک تپوس نشي کولی نو خدای خو شته که نه هغه خدای نه یارېدل پکار دي د هغه خدای نه یاره پکار ده او په هره موقع کې هېڅوک زموږ څه نشو کولی ګوره الله شته الله زموږ هر څه کولی شي الله موږ له بله انعامات په موږ او تاسو کړي دي یو سیکنډ کې که وغواړي زموږ نظر به ختم وي په ځای به ناست شي موږ به وایو چې دا ولې الله ختم کړو نو دا آخرت ځان له مخې ته کول دي دا قبر مخې ته کول دي په دې قبر کې زموږ صرف خپل عمل راځي ورې دا پیسې به زموږ نه پاتې دا ګاډي او بنګلې او دا ځمکې هر څه پاتې صرف دنیا کې مو چې کوم نیک عمل وکړو هغه راته چې د دې قبر کې پکار راځي دا خبرې موږ ډېرې اورو موږ وایو دا خبرې خو موږ ډېرې اورېدلې دي هر چا ته دا پته ده چې عمل به دې پکار راځي خو کامیاب هغه انسان دی چې دا عمل وکړي معلومات به موږ تاسو سره ډېر وي خو اصل ژوند او زندگی به زموږ کامیابۍ طرف ته هله ځي چې دا کم معلومات موږ سره دي چې دې له عملي جامه ورکړو په دې عمل وکړو په خپل ژوند کې راولو په خپله زندګۍ کې راولو نورو خلکو ته ووایو خلک دین ته راوبالو دا دین نه ذمهداري ده د قرآن دا احکام دا د امت ذمهداري ده چې دی به خپله عمل کوي نور به هم دین ته رابلي چې موږ تاسو په دې باندې عمل وکړو